موسی علیہ السلام د غلطه د الله جل شانه سره کلام لراغلو خبر لراغلو او موسی علیہ السلام یو سیوای مطالبه کړو چې خدای ته ما خپل ځان خو الله جل شانه ته فرمایل ته ما نه شلی دي غنینو دی غر ته وګوره چې الله غر ته ځان مخامخ کو موسی علیہ السلام ته ځان خودو خو بالواسطه خود منس کې واسطه قائمه اگر ریزه شو د الله د تجلی او د الله د ښکار کېدو په وجه موسی علیہ السلام غر تم ټینګ نشو او راپرې وته بیهوش شو بیا چې په وښ کې راغی او یا الله ته ډېر پاک ذات دا څه چې ما وی تر دینه پاکي او زه توبه وباسم او زه ډومبه اعتماد کوونکی هم په دې خبره چې په دنیا کې تاسو څوک نشي لیدلی په دنیا کې تاسو راځو اوس تفسیر کو ولما جاء او هر کله چراغه موسی علیہ السلام لمیقاتنا زمون مقرر شوی وخت وکلمه رب او د سره خپل رب کلام لومبه مسله دا چې ولما جاء موسی لمیقاتنا په دې کې ډېر یو لوی سبق دی موسی علیہ السلام مقرر شوی وخت لراغه موسی علیہ السلام مقرر شوی وخت لرا پته لګي چې انبیاء کرام د وخت ډیر پابند دي صحیح د وخت ډیر پابند پیغمبران د خپل ټیم ټیبل چرته خلاف کار نه د لمیقاتنا لفظ دا ډیر قیمتي لفظ دی او دوه معنی تاسو تما کړیو فلما جاء موسی لمیقاتنا موسی علیہ السلام خپل د وادي زیات راغی یا موسی علیہ السلام په مقرر شوی وخت باندې راغی یو دا چې انبیاء کرام دا سبق ته معلومی چې انبیاء کرام د وخت ډیر پابند دي دویم سبق ته دا معلومیږي چې انبیاء کرام د وادي ډیر زیات څه کوي هغه پابندي کوي دویمه معنی چې مې ته کوم دا اخوا وکلمه ربه او موسی علیہ السلام سره خبرې وکړي خپل رب د موسی علیہ السلام د کلام او د الله جل شانو د کلام په منځ کې یو واسطه موجود و څه موجود و واسطه او واسطه یو ونه وه څه ونه چې د هغه ونې نه به حروف او الفاظ ادا کېده او موسی علیہ السلام به هغه اورېدل پوهېږئ نور د الله جل شانو خبرې داسې نه مونږ چې څنګه خبرې کوو زمونږ دا چې کوم الفاظ او حروف دي دا د یو بل نه مخکې وروسته او چې اوس دا زه سوی ما مخکینی چې مې سوی یا مخکینی ختمې شوي اوس سټارټ دي او د الله جل شانه چې څنګه ذات هغه نه ختمېدونکی دغه شان د الله صفتونه هم نه ختمېدونکي دا کلام خو د الله صفت دی نو که ته وایې چې زمونږ په شان خبرې الله جل شانه کوي نو هغه شته خبرې چې مخکې کړي دي که هغه ختمې شوي نو د الله کلام ختمېدونکی دی نه دی د الله جل شانه په کلام کې او د بنده په کلام کې فرق دی د بنده کلام هغه د حروف نه او د اوازونو نه جوړ شوی او هغه یو ختمېدونکی څیز دی او د الله جل شانه چې کوم کلامي هغه د حروفو د الفاظو او د اصواتو د اوازونو نه نه جوړ پوهېږئ په دې الله جل شانه د هغه کلام براه راست دغه یو صفت دی هغه اورېدل د موسی علیہ السلام د وسه نه وه نو منځ کې یو واسطه جوړه کړه او د موسی علیہ السلام سره په هغه واسطه څه وکړي خبرې وکړي او کلام یې وکړ الله جل شانه دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده د بعض خلکو عقیده دا د هغه اهل سنت والجماعت کې څه خلک دي د هغې عقیده دا ده چې د الله جل شانه چې کوم کلام دی د هغې حروف می الفاظ می او د هغې آواز می خو د بنده په کلام کې او د الله په کلام کې فرق دا دی چې هغه د هغې هغه حروف او د هغې هغه اصوات او اوازونه هغه نه ختمېدونکي د الله او د بنده هغه ختمېدونکي فرق دی نو دواړه خبرې ټیک دي تقریبا یو معنی داسې څه خلک بالکل د دې خلاف دي داسې یو فرقه تېره شوې ده مخکې چې هغې وي چې د الله جل شانو کلام
هغه هم د انسانانو په شان کلام دی، بس ختمیدونکی دی. او د الله صفتونه ته څه وایي چې دا هم ختمیدونکي صفات دي. دا تیر شوي مخکې یو مشهوره فرقه مخکې پې مونږ بحث هم کړی، معتزله. د حسن بصري رحمت الله علیه په زمانه کې دا فرقه سټارټ شوې. او واصل ابن عطا هغه د حسن بصري شاګرد او د مجلس نه پاسېدلی او جدا شوی او د هغه خبره یې نه منله. نو حضرت حسن بصري صاحب وفرمایل اعتزل عنا، د زمونږ نه اعتزال وکړو، جداوالی وکړو. د هغې نه پس پې معتزله نوم کېښودی شو. اعتزال وایي جداوالی. واصل ابن عطا المعتزلي د دې مشر اسانه خبردار زمونږ د موضوع مطابق چې دی د الله جل شانه د صفاتو د ختمیدونکي، د الله جل شانه د صفاتو باره کې دې خبرې قایلو چې دا ختمیدونکي دي. او زمونږ عقیده ده چې د الله جل شانه چې څنګه ذات نه ختمیدونکی دی، دغه شانتې صفات هم نه ختمیږي. الله ذات هم نه ختمیږي، صفات هم نه ختمیږي. اوس د دې مونږ سره ځکه یو بل اختلاف جوړ شوی. دا قرآن مجید چې دی دا کلام الله دی. څه دی؟ دا الله کلام دی. نو دی وایي چې دا ختمیدونکی دی، مونږ څه وایو چې دا نه ختمیدونکی، ځکه د الله صفت دی. د الله صفت کلام الله. تاسو ته مخکې ما وایي چې د کلام د الله جل شانه صفت دی. نو قرآن هم د الله جل شانه کلام دی، نو قرآن هم د الله صفت دی او د الله صفات نه ختمیدونکي صفات دي. دا زمونږ څه ده؟ عقیده ده. پوهېږي؟ یو خو دا دي مخې ته چې قرآن پروت دی، دا پاڼه ده او دا لیکل دي پکې، دا ختمیدونکي دي، دا ختمیږي، دا که اوبو ته ور واچوې ختم شي. دا نه، دا خو پاڼه ده، یو حادث څیزونه دي، ختمیدونکي څیزونه دي. دا نه، کوم چې د الله اصل صفت دی، د الله د ذات نه چې کوم صفت ته کلام راوتی، هغه کلام یادو. دا نه یادو چې مخې ته کوم پروت دی، ځکه دا خو پاڼه ده او کاغذ دا ختمېدی شي که نه شي ختمېدی. خو اور سوځي که نه سوځي؟ اوبو باندې ختمېږي که نه؟ کیمیکلز پې ور واچوې ختمېږي که نه؟ ټول کی دا نه یادوم. دا الله دا کلام دی. کلام خبرو ته وایي که نه؟ څه ته وایي؟ خبر. دا د الله کلام دی. الله جل شانو د ذات نه چې کوم کلام راوتی دی، دا هغه کلام چې د الله د ذات نه راوتی، هغه کلام نه ختمېدونکی دی. څه دی؟ دا خو مخ ته چې کوم پروت دی دا ختمېدونکی دی، دا به ختم شي. لکه حدیث شریف کې راځي قیامت ته نږدې دی الفاظ به ختم شي، وا به ولځي. داسې ما اورېدلي که نه؟ دا ختمېدونکی دی. اصل د الله صفت یادو چې د هغه نه کم راوتی. زمونږ عقیده ده چې کلام الله د الله کلام دا د الله صفت دی او د الله صفت نه ختمېدونکی دی. څه دی؟ نه ختمېدونکی دا. نو د هغې په دې موضوع کې زمونږ سره ډېر یو لوی اختلاف تېر شوی. په دې کې زمونږ د دنیا امامانو هغې جیلونه خوړلي، لکه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې د هغه جنازه هم د جیل نه وتې وه، په دې مسله وتې وه چې د معتزله سره اختلاف، د هغې بادشاهت و، د هغې حکمراني وه. هغې ورته صرف دا فتوا ورکړه چې دا فتوا ورکړه چې د الله کلام دا مخلوق دی. هغه وایي نه، د الله جل شانو کلام د الله صفت دی، مخلوق نه دی. مخلوق ختمېدونکي څیز ته وایي او صفت ته الله نه ختمېدونکی دی. نه کلام الله څه دی؟ دا نه ختمېدونکی. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دې باره کې دونه مضبوطه عقیده وه چې هغه اصل کلام څه وی، بلکې دې قرآن باره کې چې دا مخې ته پروت دی، دې باره کې مې وایي دا هم قدیم دی، دا هم نه ختمېدونکی دی. دونه مضبوطه عقیده. او د جیل نه پې ووته جنازه د هغه. او دغه شان امام شافعي رحمت الله علیه د هغه دنیا مناظرې د بادشاهانو سره شوي. هغه ډېر حکمت والا سړی امام شافعي رحمت الله علیه. په دې باندې ډېرې خبرې شوي. اذان وکړه ورسره. نو په خپله عقیده باندې لږ پوه شوې. د الله جل قرآن مجید د الله کلام دی او کلام د الله صفت دی او د الله صفت نه ختمېدونکی دی. قرآن مجید مخلوق نه دی، بلکې د الله صفت دی، نه ختمېدونکی. آسان دی. دا زموږ عقیده ده. الله جل شانو په دې کې هم درته خبر وکړه چې وکلمه رب موسی علیه السلام سره خپل رب خبرې وکړې، کلام یې ورسره. ځکه موسی علیه السلام ته کلیم الله وایي. الله ورسره کلام کړی. څه ورته وایي؟ کلیم الله. د هر یو پیغمبر یو هغه لقب یې الله جل شانو ورته ورکړی. موسی علیه السلام ته کلیم الله، کلیم الله. ها اخوا مسله کوزه قال ربي. موسی علیہ السلام سره الله خبر وکړي. بیا موسی علیہ السلام سو فرمایل قال وی موسی علیہ السلام ربي زما رب ارینی ما ته اوخه انظر الیک چې زتا ته ګورم، ځان راته مخامخ کې ستا دیدار کوم یا الله. قال الله فرمایل لن ترانی ته ما نشي لیدې، لیکن انظر الى الجبل، وګوره غرتا
فإن استقر مکانه کو دې په ځای ټینګ شو فسوف ترانی نه ته به ما ویني فلما تجلی هر کله تجلی وغورځوله ربه رب د موسی علیه السلام للجبل په غر باندې یعنی الله جل شانه هغه رڼا مخامخ شو څه ته غر ته نو جعله دې رڼا دا غر جوړ کو څه شی دکن ریزه ریزه جعله وګرځو دې رڼا دا غر یا وګرځو الله دا غر دکن ریزه ریزه وخر موسی او موسی علیه السلام را پریوتو سیقا بیهوشه دا یو بله مسله ده د الله جل شانه د لیدو خپل عقیده وایو زمون عقیده دا ده درې مسلې دي هغې زده کړي یوه مسله دا ده چې آیا الله جل شانه څوک دنیا کې په خپلو سترګو باندې لیدی شي که نه شي لیدی دویمه مسله دا ده چې آیا په آخرت کې په جنت کې الله جل شانه به مسلمانان اینی که به نه اینی مسلمانان به په خپلو سترګو اینی که به نه اینی درېیمه مسله دا ده چې آیا دا ممکنه ده چې یو انسان په دنیا کې په خوب کې الله ویني او که نه څو مسلې شوې درې لومبۍ مسله تمام اهل سنت والجماعت هغه په دې خبره باندې متفق دي چې د الله جل شانه ملاقات په دنیا کې څوک په خپلو سترګو باندې نشي کولی ځکه د دې سترګو هغه طاقت نشته چې د الله جل شانه ملاقات او په دې باندې قرآن مجید آیت مبارکه ده چې لا تدرکه الابصار لا تدرکه الابصار ډېر زیات دلایل دي خو دا یو غټ دلیل تاسو ته لا تدرکه الابصار د سترګو دا طاقت نشته نظرونه چې الله جل شانه په خپل د نظر په کنټرول کې راولي لا تدرکو دا خو یوه مسله شو دویمې کشالۍ ته راځو دویمې مسلې ته راځو دویمه مسله دا چې آیا په آخرت کې او په جنت کې د الله جل شانه ملاقات کیدی شي ممکن دی که نه هغه هم د قرآن مجید آیت مبارکه صفا دی او تمام اهل سنت والجماعت په متفق دي چې بالکل ممکن دی او بلکې الله جل شانه چې مزید احسان په مسلمان باندې کوي په جنت کې هغه به د الله ملاقات دا قرآن مجید د سورة القیامه آیت مبارکه دی الله جل شانه فرمایي جنتیان به څنګه خلکي د دې مخونه به تر و تازه او ما ته به ګوري وجوه یومئذ ناظره په دغه ورځ به دې مخونه تر و تازه الی ربها ناظره خپل رب ته به ګوري صفا آیت مبارکه دی دغې څه خبره نشته دا دوه مسلې شو د دې دویمې مسلې چې جنت والا رؤیت د باري تعالی دی چې الله جل شانه مونږ په جنت کې په خپلو سترګو باندې وینو دا د اهل سنت والجماعت عقیده وه بل طرف ته معتزله دا نه مني معتزله دا نه مني کوم یو فرقه تېره شوې اوس نشته په هغه زمانه کې تېره شوه ډېرې مودې پورې وه درېیمه مسله هغې ته راځو آیا یو انسان الله جل شانه په خوب کې لیدی شي که نه شي لیدی دا یو اختلافي مسله د اهل سنت والجماعت په خپل منځ کې څه فقهای کرام په دې طرف دي چې دا ممکنه ده چې انسان الله جل شانه په خوب کې لیدی شي او څه فقهای کرام هغه په دې باندې دي چې الله جل شانه څوک په خوب کې نشي لیدی لکه امام شامی رحمت الله علیه هغه دې قائل دی چې الله جل شانه یو مسلمان یو انسان په خوب کې لیدی شي او فتاوی قاضی خان والا هغه دې خبرې بالکل خلاف دی هغه وایي که چا وي چې ما الله جل شانه په خوب کې لیدلی دی وایي دا د بت پرستۍ نه زیاته ګناه ده داسې نه د بت پرستۍ نه نو دواړه د اهل سنت والجماعت علماء کرام دي دا دوه ګروپونه دي اصل کې فتاوی قاضی خان والا یا د هغه په لاره چې څوک تلي دي هغه وایي چې الله جل شانه څوک په خوب کې نشي لیدی د هغې دلیل یو د قرآن مجید آیت مبارکه دی چې دا مخکې تېر شو چې الله وفرمیل لا تدرکه الابصار د سترګو دا طاقت نشته چې ما ویني نو انسان په دنیا کې دی په دنیاوي سترګو باندې دی که په خوب کې او که په ایښه باندې دی الله جل شانه نشي لیدی او کم چې نور علماء کرام دي چې هغه د هغې قایل دي نو هغې وایي چې دا خوب دا یو روحاني څیز دی څه دی روحاني او روح چې کله د بدن نه جدا شي دا طاقت پیدا شي چې دی الله جل شانه بیا لیدی شي دی الله جل شانه بیا جسم کمزور دی روح طاقتور څیز دی
ځکه ګوره وطن ناممکنه کارونه په خوب کې کیږي. سړی اسمان ته ختي، پنځم شپږم اسمان ته کله ختي، کله سړی په کراچۍ کې ګرځي، کله سړی په حرم شریف کې ګرځي، کله سړی ګجرو غړی تر شپې په 1 بجې تلی. نه لکه مسلمان ته غدل ته پروت دی، هغه روح دونه طاقتور سیز دی چې هغه ګرځي بس سفر کوي. د روح سفر دی دا خوب. خیر دغه طرف ته نوز یو بل خبره کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شامی رحمت الله علیه فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل ما یو کم سل پیری الله جل شانو په خوب کې لیدل. سو یو کم سل او ما داوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې چرته ما په سلام زل باندې الله جل شانو ولیدو نو زبته دا تپوس کوم چې یا الله دس یو عمل را توخه چې ستا بندگان په جهنم او استاد عذاب نخلص. دغه پورې واقع ذکر شوی. یو واقعا چې امام ابو حنیفه غونته کې امام سوی چې ما الله جل شانو یو کم سل پیری لیدل، زموږ د مذهب امام دی خیالم دی. دویمه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو مشهور واقع وتا سو اوریدلی چې امام احمد رحمت الله علیه فرمایل چې ما الله جل شانو په خوب کې ولیدو نو ما د الله جل شانو نه تاسو کو چې الله ته ډیر زیات پس خوشاليږي. ما ته وی چې د قران مجید په تلاوت باندې خوشاليږم، په قران باندې خوشاليږم. دام د مذهب امام دی، د حنبلی مذهب امام دی. یا نور ډیر زیات دا د مشاهده خبره چې خلکو خوب کې الله جل شانو لیدل. اعظم د دقه خبره قائل یم چې د الله جل شانو په خوب کې دیدار دا ممکن دی. زموږ والد صاحب رحمت الله علیه هغه د دې خبره قائلو. او زموږ د اهل سنت والجماعت اکثر علما کرام کاغه دیوبندی علما کرام دي، کاغه د اهل حدیث علما دي، کاغه بریلوی حضرات دي، کاغه جماعت اسلامی والا حضرات دي، کاغه پنځپیریان دي، حیاتیان دي، مماتیان دي، ټول د دې خبره قائل دي اکثر چې او دا ممکن دی چې انسان په خوب کې د الله جل شانو ملاقات وجه سره یو واقع راته بیان. زموږ والد صاحب رحمت الله علیه هغه ماته یو ورځ فرمایل، تقریبا ما په هغه زمانه کې د عربی د ګرامر یو کتاب د شرح جامی ما هغه وی د والد صاحب رحمت الله علیه ماته یو ځای راغی دا واقع راته وکړه. ما ته تاسو یو واقع کوم چې دا راز ما چاته نه ښکارا کړ، ډیر د راز خبرې راته کړې قسم قسم خدای یو خبره کړې و. او چې کله زه د علم نه فارغ شوم ما په دې مسله کې یو سوال هم کړو، ډېر عجیب جواب راکړ چې ما کله علم کوی ما الله ته وی چې الله کما چرتا دا علم کړي استاد رضا د پاره مې کړي او ستا په دربار کې دا قبولي نو ما ته یو ناشنا سيزو خې چې زه حیران شم. نو ما د شپې خوب ولیدو و یو ځای دی هغې ته بره پوړۍ ختي وایي څه خلک کوزیږي څه بره خیږي. وایي ما تپوس وکړې تاسو څوک یې؟ وایي چې موږ فرشتي یو. وایي ما ورته دا پوړۍ چېرته تللي دي؟ وایي دا د الله جل شانو خواله تللي. وایي ما ته اجازت څه زه په دې باندې وخېږم؟ ما ته تا ته اجازت. زه روان شوم تر دې چې الله جل شانو ما په خوب کې مخامخ ولیدو، ملاقات مې د الله جل شانو سره وشو. نو ما له الله جل شانو څه خواږه راکړه. ما ته پته نشته څه شی وایي. د نن زمانې پورې مرګ ته نږدې شوم، زما په خوله کې هغه ذایقه ده، په خوله کې مې هغه ذایقه ده. او تاسو ته زه ناشنا خبره وکړم، زما والد صاحب په ژوند کې زه ټول نه کلوز پاتې شوی یم د هغه سره، د هغه په هغه زندګۍ کې چې زه ورسره پاتې شوی یم. بوډا سړی د خپلو نه غاښونو خیال ساتي نه د خپلې صفایۍ خیال ساتلی چې کمزوري. ما چېرته په خپل ژوند کې د هغه د خولې نه بدبو نه ده محسوس کړې، چېرته بدبو مې په خپلې زندګۍ کې نه ده محسوس کړې. عجیبه شانتي یو خوشبو ما ته محسوسېده چې د بدبو مې دې نه ده محسوسه کړې. او نه عام چې مونږ کم برش وکړو، مسواک وکړو، صفایي خیال ساتو، بیا هم د خولې نه یو د خولې خپل یو بوی هغه به هم ترې نه ختو. داسې عجیب. نو ما ورته یو خبره وکړه، ما تا چې الله جل شانو په خوب کې ولیدو که نه، دا الله جل شانو څنګه و؟ دا څنګه و؟ ما ته ووایه. ما ته وایي ته خو ما ته خپل بچی ښکارېدی چې ته ډېر زیات هوښیار یې او څلورمې پنځمې درجې ته راورسېږي. تا د الله جل شانو دا آیت مبارکه د قرآن نه دی اورېدلی چې لیس کمثله شیء، دا الله په شان هېڅوک هم نشته. نو زه تا ته څنګه بیان کړم چې الله داسې و؟ چې الله فرمایي زما څه مثل نشته، څه مثال نشته، زه ته پېښ کړم چې داسې و الله جل. نو تا ته څنګه پېښ کړم چې الله جل شانو داسې و؟
وایي ما ته پته نشته چې څنګه و خو الله جل شانو سره مې ملاقات نو زمونږ زمونږ عقیده د اهل سنت والجماعت د جمهور علماء کرامو دا ده چې الله جل شانو دا ممکن دی چې انسان په خوب کې ویني صحیح ده نو ښځه مونږ راځو د خپلې د یخې د خبرې راځو موسی علیه صلات وسلام فرمایي الله ما ته خپل ځان وښیې چې زه تا ته وګورم موسی علیه السلام ته الله وفرمیل د دې دنیا د سترګو طاقت دونه نشته نه د انسان د جسم دونه طاقت شته چې هغه ما ویني ته ما نشي لیدی خو ته وګوره دې غر ته که دا غر زما تجلی ته او زما ملاقات ته ټینګ شو ته به هم ټینګ شي که دی ټینګ نه شو ته نشي ټینګېدی الله جل شانو چې هغې ته ملاقات مخامخ شو هغه غر ته او د الله رڼا پې پرېوته جعله دکن هغه ټوکلې ټوکلې شو وخر موسی صاعقه موسی علیه السلام بېهوشه را پرېوت یا موسی علیه صلات وسلام سي فلما افاقه کله چې موسی علیه صلات وسلام په هوش کې راغی قال وی سبحانک یا الله دا ما چې څه غوښته ته د دې نه پاکي ما چې څه غوښته ته د دې نه پاکي تبت الیکه خدای تا یو خبره د هغې مکلف زه نه وم ګرځولی او ما خامخا دا تپوسونه کول چې ما ته ځان وښایې ما ته ځان مطالبه مې بار بار کول تبت الیکه خدای زه توبه وباسم تا ته غلطي مې وکړه چې داسې خبره مې وکړه وانا اول المؤمنین او خدای تا چې کومه خبره وکړه چې لن ترانی ته ما نشي لیدی په دنیا کې نو زه په دې خبره لومبی اعتماد کوونکی یم زه په دې باندې لومبی ایمان راوړونکی یم چې خدایه تاسو په دنیا کې نشي لیدی صحیح ده د آیت مبارکه نه ډېرو خلکو استدلال کړی چې د الله جل شانو ملاقات په جنت کې هم بیانوي نه دغه دنیا خبره ده آخرت خبره نه ده ښه د جنت خبره نه جنت کې به ملاقات کېږي انشاءالله ځکه بیا به دا جسم نه وي هلته په جنت نه به دې جسم دا کمزوري په هغه بدن داسې به نه وي هلته خو بیا روحاني ماحول جدا ماحول وي صحیح ده دا یو ډېر قیمتي آیت مبارکه دی په هر دور کې یو بادشاه سره څه خلک موجود دي چې بادشاه د هغې د لاسه ګمراه کېږي خرابي بادشاه اکثر ښه سړی غلط سړی نه اکثر بادشاه صحیح ښه سړی غلط چې کوم هوښیاري حاکم لاندې خلک چې د هغه قاضیان د هغه مولیان د هغه درباریان د هغه چمچې هغه وزیران هغه گورنران دا هغه خادمین دا اکثر دی گمراه کوي دی د وجه دی خراب شي داسې کېږي وایي چې یو بادشاه چېرته وایي داسې کار کړی چې ډېر د هغې یو شاهي خاندان والا سپی او سپی هغه ډېر نازبین نو هغې چوت کړی و په مقبره کې ښخ کړی و په مقبره کې ښخ کړو مسلمانانو په مقبره کې یو مولي صاحب یې راوستو مفتي صاحب او هغه ته یې ویل چې زمونږ هغه سپی د هغې مونږ جنازه وکړه او بیا د مسلمانانو مقبره کې ښخ کړو او ته دا نجس ستاسو د مسلمانانو په مقبره کې ښخ کړو دا هم څه چلو کړو تاسو به تباه و برباد هغه ورته وایي څه دې ووي بادشاه ورته وایي څه دې وي هغه یې لږ سوچ ته مې پرېږده سوچ ته مې پرېږده ښه پوه شوم بادشاه سلامت ډېر ښه کار دې کړی وایي زه اوس پوه شوم چې دا سپی چې دا د اصحاب کهف په سپی چې د هغې په نسل کې و دا اصحاب کهف چې کوم سپی و که نه د هغې په نسل کې و خبره لمده ژبه وي که نه بس اړی راړی داسې قسمه خلک داسې قسمه چمچې وقال الملأ من قوم فرعون د بادشاه سره څه خلک ناستو د فرعون قال الملأ وی یوې ډلې من قوم فرعون د فرعونیان نه څه یې وي اتذر موسی وقومه فرعون ډېر زیات یېرېدلی او پرون مې ته ویلو فرعون ډېر زیات یېرېدلی د خپل یېرې نه موسی علیه السلام او د هغه قوم پرېښود زه یېرم د مخې نه مې ورک شی بس یېرېدو که نه بې عزت هم شو هم یېرېدو غوسه هم ورله دمکیانې هم ورکړې هغې پرېښود د دې قوم د بعضې خلکو چې درباریان ناست وي یو څو کسان ورته څه وي چې دا موسی علیه السلام او دا قوم خو تا پرېښودو داسې فري مه پرېږده دا ختم که ګورې که دا دې داسې پرېښودو دا په ځمکه کې فساد خور څه به خور کړي فساد یو نقصان به څه کوي چې فساد به خورې په ځمکه کې څوک موسی علیه السلام او دا قوم دویم دا چې ستا به هم پروا نه کوي او ستا د دې معبودانو به هم پروا نه کوي ته چې چا عبادت کوي فرعون ته وي دا هغې څیزونو به هم پروا نه کوي یا دا مطلب دی یا دا مطلب چې ستا به هم پروا نه کوي ستا د عبادت به هم پروا نه کوي
ته خلک مجبوره کوي که نه چې انا ربکم الاعلی، ستاسو ټول نه لوی رب ستاسو زه یم. فرعون داسې ویلو، نو خلک یې مجبوره کول. نه که دا موسی علیه السلام او دا د ده دا قوم دا دې داسې پرېښودو، د لومبۍ شکست یې تاله دلته درکو، نو اوس په مزید شکستونو باندې چې تاله یې درکوي په دې باندې خو دوی نورم جرتمند شو، د دې جرت نورم سیوا شو، د دې بهادري نورم سیوا، دوی خو نورم زړور شو. نو مزید فساد به خورې، دغې فساد د وجې نه دې داسې مه پرېږده، ختم یې کړه، مزید شکست درکوي. انسان چې یو پیر شکست وخوري که نه د چا نه، بیا هغه ته مخامخ کېږي، کوشش کوي چې هغه ته مخامخ نشه، او چې سم شکست ورکړي بیا د هغه د خرابولو همیشه دی کوشش کوي، که نه داسې نه کوي، داسې کوي. یا دې چېرته سیټ ته کښېني او یا د هغه د خرابولو کوشش کوي. د قوم ته یې داسې مه پرېږده، ګورې دا هوښیارتوب نه دی، دا به نور نقصان درکړي تا ته. او بله دا چې تا به هم پرېږدي، ستا به هم پروا نه کوي. و الهتک دا قرات هم دی، و الهتک ستا معبودان به پرېږدي. دا د قرآن کې چې کوم مشهور قرائت دی دې معنی څه دی؟ و الهتک ستا معبودان به هم پرېږدي، کوم معبودانو چې ته عبادت. فرعون څه معبودان جوړ کړي وو، د هغې عبادت پرې خلکو ته وي د دوی ما عبادت کوي، خو د ټولو رب بیا زه یم، د دې ټولو رب بیا څوک دي؟ هغه زه یم. داسې لومبۍ خبره چې تا به هم پرېږدي، ستا به هم پروا نه کوي او ستا د دې معبودانو به هم پروا نه کوي. او دویم قرات په دې کې څه دی چې الله جل شانو داسې فرمایي چې ویذرک و الهتک، تا به هم پرېږدي او ستا خدایي او ستا عبادت به هم پرېږدي. دا دویم قرات، تا به هم پرېږدي، ستا به هم پروا نه کوي. الهتک او ستا چې کم عبادت دی که نه د هغې به هم پروا نه کوي، ستا د بندګۍ به هم پروا نه کوي. نو دا خبرې چې ورته کله وکړو، نو قال فرعون وی سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. اوس په دې د اولاد زه قتل کوم او زنانه به ولې پرېږدم، ځکه زنانه خو د جنګ نه دي که نه، جنګ نشي کولی، زما مقابله نشي کولی، او دا به همیشه زما انډ لري. سړي به ولې قتل کما او نه زنانه به ولې څه کم او ولې پرېږدم. بادشاه همیشه د نفرې نه یېرېږي، د څه نه؟ د مال و دولت نه نه یېرېږي، د چا د ټکنالوژي نه نه یېرېږي، همیشه هغه د ډېرې نفرې نه یېرېږي، د څه نه؟ د ډېرې نفرې. او قرآن مجید هم بل ځای کې دغه فلسفه بیان کړې چې د انسان طبیعت دا دی چې دا به د بل انسان د لوی خاندان نه یېرېږي. او که د مسلمانانو یو فوج دی نو د هغې په زړه کې دا یره وي چې یاره دا کافر په موږ باندې سیوا دي. هغه د صورت انفال واقع ده که نه، الله جل شانو فرمایي که ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. که تاسو کې چېرته 100 مسلمانان وي که نه مضبوط، نو د هغې په 200 باندې به دا غالب راشي. فلسفه د غلبې چې کومه مونږ ته ښکاري که نه، او هغه اصل بنیادي څیز چې مونږ ته په غلبې کې ښکاري هغه څه دی؟ کثرت دی، چې خلک ډېري نو بس دا طاقت دی. نه خلک ډېري نه، چې خلک کله مضبوطي دا طاقت لږ دي. چېرته 313 ته ګوره او چېرته 0 ته ګوره په جنګ بدر کې چا ګټلې وه؟ 314 ګټلې وه که 0 ګټلې وه؟ 314 ګټلې وه. چېرته 0 ته ګوره که چېرته 3000 ته ګوره په جنګ احد کې چا ګټلې وه؟ 0 والا ګټلې وه. همیشه مسلمانان لږ پاتې شوي دي، لږ پاتې شوي. جنګ احد کې مسلمانانو ګټلې وه، بهللې نه ده، بیا خو غلطي وشوه د هغې د وجې مسلمانان خراب شو. او چېرته مسلمانانو چې هغې له بل شکست ورکړی دی، تاریخ وګوره، تاریخ تاسو ته به چېرته یا به سره میلاو نه شي، او که میلاو شي ډېر کم به درته میلاو چې په 1400 اسلامي تاریخ کې چې مسلمانان چېرته په کافر باندې سیوا شوي دي. همیشه مسلمانان کم دي د چا په مقابله کې. او دغه الله جل شانو بل ځکه فرمایل کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. داود علیه السلام واقع چې په 3 سپاره کې 2 سپاره 3 سپاره اخر ته ذکر کړی، د 2 سپاره اخر ته زما په خیال هلته الله جل شانو فرمایي چې داسې ده چې کله یو ډېرې داسې ډلې چې هغه لګي په هغه ډلو باندې چې هغه ډېرې زیاتې په هغې باندې غلبه ومومي، چې د طاقت دپاره کوم چې اصل طاقت دی الله د کامیابۍ دپاره د ډېرې نفرې ضرورت نشته، بلکې د مستقل مزاج خلکو ضرورت دی. چا؟ مستقل مزاج خلکو ضرورت. نو فرعون دلته د خلکو ویرو، دا موسی علیه السلام دی او دا د قوم دی، که دا داسې پرېښودو که نه لیفسدو، دوی به څه کوي؟ فساد به خوري. او ویذرک تا به هم پرېږدي، و الهتک ستا معبودان به هم پرېږدي. یا دویم قرات و الهتک ستا عبادت به هم پرېږدي، نه به ستا د عبادت پروا کوي، نه به ستا د بادشاهۍ پروا کوي، نه به ستا د طاقت پروا کوي. ځکه اوس خو شکست میلاو شو، د شکست یو آوټپوټ یو نتیجه دی شکست. کله چې یو ډله یو قوم هغه شکست وخوري، هغه چا چې شکست ورکړی خلک بیا د هغې سره یو ځای کېږي. د چا سره یو ځای کېږي مولانا؟ چا چې شکست ورکړي د هغې سره یو ځای. دا یوه خبره
تاسو ته ما ووي چې همیشه بادشاه څه کېږي د نفرې نه یېرېږي او دوی ویرول د خپل قوم ویرول چې یاره دا فرعون ته یې وي چې د موسی علیه السلام دا قوم کامیابېدو طرف ته روان نفري سیوا کېږي نو د نفرې د ختمولو بندوبست وکړو سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم اوس ولې دا نسل ختمومه چې نفري څه شي تعداد کم شي نو ځکه دا سزا یې مقرر پرون چې تاسو ته ما تاسو دلته یو مسله بیانوم هغه دا وه چې فرعون بله سزا نه مقرر دا یې ونه وي چې جیل ته به یې واچو دا یې ونه وي چې رزق به یې بند کړمه څه وي سنقتل ابناءهم دا نفري ولا کمومه قتل کوم دا الکان ولا ختموم نو چې الکان چې د معاشرې نه ختم شو نسل ختمېږي نه ختمېږي پوهېږي دا ټول کمال خو د چا دی د الکي چې الک نه ښځه بچي راوړی شي نه شي راوړی که نه داسې نه ده او دویمه خبره ته به چې نه که نه داسې کار به یې کړی چې دا ښځې به یې وله وجلې وي نو سړی خو به بچي نه شي راوړی که نه سړي خو دا کار نه شي کولی نه نه داسې نه وه که نه قصه دا وه چې هلته د نفرې د طاقت نه یېرېدو او زنانه دا کار نه شي کولی ځکه یې زنانه پرېښودې اوس یې قتلول هلکان نو دته یره د نفرې نه وه د څه نه د نفرې نه او هغه نفري چې د هغې طاقت یو جنګ کولی شي نو ځکه یې وي سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم زنانه به یې پرېږدم او هلکان به وله وژنم او دا هغه دویم سټپ و یو د دې نه مخکې یو سټپ تېر شوی او موسی علیه السلام چې کله پیدا کېدو هغه اولنی سټپ و بیا منځ کې فاصله راغلی دا دویم سټپ یې بیا شروع خو دې ته الله نه دی پرېښی دې ته الله نه دی پرېښی دی هغه دویم سټپ شروع کړو نو قال دوی سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم او بله عجیبه دی اوس هم په خپل زور او شور کې و انا فوقهم قاهرون او طاقت خو زمونږ دی و انا فرعون سوي و انا بېشکه مونږ فوقهم د دې دپاسه قاهرون زورور یو دا کار مونږ شو کولی د باجوړیانو خبر دا مونږ شو کولی دوی به قتل کړو زنانه به له پرېږدو ولې دوی ته مخکې خبره یاده وه چې مخکې مو سره دا چل کړی مخکې مو سره کولی شو داسې نه وه داسې دمکی میلاو شوه څه دمکی د موسی علیه السلام قوم او قوم بني اسرائیل هغه ویرېده د فرعون نه ویرېږه طاقت خو که نه د فرعون خپل یو طاقت و د موسی علیه السلام قوم ویرېدو د څه نه ویرېدو چې بچي به راله هغه شان بیا وژني او زنانه به راله پرېږدي بیا به خدمتونه به تیلي نو تکلیف ورته شروع شو چې دا به څه کېږي فکرمند ټول فکرمند شو د موسی علیه السلام فرمیل تاسو ته پرون ما ویلي چې دین خلاصه څو خبرې دي دوه یو صبر دی یو شکر دی موسی علیه السلام مبارک د هغې څه ترغیب ورکړي څه ورکوي ترغیب تاسو ته الله نصیبه کړی دی ایمان نو د ایمان تقاضا دا دی چې ستاسو اعتماد په چا دی په الله نو دا به اوس د الله جل شانو شکریه چې تاسو د چا نه مدد وغواړئ د الله نه او دویم دا صبر وکړئ څه وکړئ صبر وکړئ شکر او صبر دواړه ورته الله جل شانو نو قال وی موسی علیه السلام لقومي خپل قال موسی وی موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته استعینوا بالله د الله جل شانو نه مدد وغواړئ واصبروا صبر کوئ دواړه طرفونه ورته ښودلي د الله جل شانو نه مدد غواړئ الله جل شانو به ستاسو مرسته کوي خو که چېرته یې ونه کړه او د څه حکمت په بنیاد باندې هغه چېرته لیټ کړه وروسته یې کړه خبرې ډیلې کړه ستاسو مدد الله جل شانو ونه کو ظاهري طور باندې نو بیا صبر کوئ څه کوئ ځکه ځینې خلک هغه چې د هغې فایده په دې کې چې الله جل شانو یې براه راست مدد وکړي او د ځینو خلکو فایده په دې کې چې هغې باندې تکلیف راشي او صبر وکړي دواړه طرفونه الله جل شانو دا خبرې به ځان سره یاد ساتئ دا سبق دی ډېر غټ سبق دی ډېر لوی سبق نو قال موسی وی موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته استعینوا بالله تاسو غواړئ مدد غواړئ د الله جل شانه نه واصبروا څه کوئ صبر کوئ مسلمانو ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده دا قیمتي جمله ده موسی علیه السلام فرمایي که تکلیف راځي یوه خبره څه راځي موسی علیه السلام فرمایي چې همیشه یاد ساتئ چې حق کامیابي څه کامیابي حق کامیابي او که چېرته ناکامي په حق باندې راځي که نه نو دا ناکامي نه څه نه ناکامي نه دا الله جل شانه د حق د بري دپاره خلک جوړوي څه کوي جوړوي حق ته برابروي یو مخکینی مثال درکم غزوه احد کې په دویم سټپ کې مسلمانانو ته شکست میلاو شو مسلمانانو ته فتح میلاو شوې وه په څه غلطۍ د وجې په دویم سټپ کې څه شو مسلمانان ناکام شو مسلمانانو خلکو دا وی چې ختم شو کیسې ختمه د دې نه پس سره مسلمانانو جنگ بیللې دا فلسفه وه په دې کې
چې تاسو ډیر زیات نمازو ژوند تیر کړی 313 باندې هم زر کسان واله تاسو په جنگ احد کې کامیاب شوي نو ما صرف دا خبره ثابتوله چې حق ثابت شي هغه ثابت کو الله جل شانو فرمایي او چې دا دلته مې د خالد ابن ولید دا دسته پتا سو راوسته او هغه تاسو کوتر کړی د دې د پاره چې را روانو جنگونو تاسو شي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه چې تاسو خو مکمل تیاری وکړئ څه وکړئ مکمل تیار ځکه د غزوه د جنگ بدر کومه قصه چې ما کړو چې تاسو جنگ ته ځان تیاروي جنگ ته ځان تیاروي تاسو باندې एकदम جنگ راغلی ما مدد کړو اوس می بیا مدد وکړو او تاسو صحیح تیارې نه کړې مزید بنور تیارې کوي د چا پلار دا غي نه پس محمد رسول الله نه جنگ نه غټلې صلی الله علیه وسلم غټلې دي څوک ثابت کیږي غټلې نو خبره دا چې موسی علیه السلام یو خبره ذکر کوله پتا سو به تکلیف نه راځي الله به مدد کوي خو که تکلیف ته باندې راغی ګوره یاد ساتئ چې دا بر دې د پارني چې الله تاسو راغورځي د دې د پاره چې الله جل شانو تاسو پم کوي سم کوي چوتیم الله جل شانو دې نه دا سیدا خبره ده سیدا اوس الله موسی علیه السلام په کوم انداز کې دا فلسفه بیان کړي دې انداز کې الله جل موسی علیه السلام فرمایي چې ای زما قومه تاسو صبر کوئ الله نه مدد غواړئ خو یاد ساتئ یو خبر ځان سره چې زمکي میراث الله جل شانو هغه قوم لور کې کم چې متقیان پرهیزګار او با صلاحیت خلک چا لور کې با صلاحیت خلک دا سوی موسی علیه السلام مبارک سوی چې ان الارض لله دا زمکه خالص ته چا ده دا الله جل شانو یورثها من یشاء من عباده الله جل شانو چې کوم بندگان خوخي الله جل شانو زمکه هغه میراث غي تور کوي او بل ځکه الله جل شانو دا فیصله یاد ساتئ دا فیصله هم د تورات وا هم د انجیل وا هم د زبور وا هم د قران مجید دلته د تورات فلسفه ذکر کیږي څه د تورات فلسفه موسی علیه السلام خبره تورات فلسفه ده اور اللہ جل شانہ په سورۃ انبیاء کې تقریبا اللہ جل شانہ فرمایي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ما خود نصیحت خبرنا پس داود علیہ السلام په کتاب کې دا لیکلو چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون زمکه به هغه خلکو ته ورکوم زما هغه بندگان چې هغه کې زمکه د سنبالولو صلاحیتي صحیح پکې دغه د قران مجید فلسفه دا څه ده عیسی علیہ السلام فرمایل چې ای زما قومه الله جل شانو د زمکه بادشاہت او د زمکه طاقت هغه چاته نصیب کوي کوم کې صلاحیت دي دا ټول فلسفي دي چې الله جل شانو دا شریعتونه والا ترنن د شریعت ابو الله جل شانو دغه تذکر ها نو موسی علیہ السلام په جمع الله جل شانو دا خبر جاری کړ چې ان الارض لله زمکه دا چا ده دا الله یورثها من یشاء من عبادی الله جل شانو په میراث کې ور کوي د زمکه هغه چاته چې د الله جل شانو خوخي د خپل بندګانو نه عبد تاسو ما ویلي عبد لفظ قرآن کې چرته مرضی د محبت ټکی دی چرته محبت انتها ته رسیدلې د الله جل شانو ته د عبد لفظ ذکر کوي څه د عبد او معراج واقع وګوره سبحان الذي اسرى بعبده فاوحى الى عبده ما اوحى سي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما دا خبره ده ها الله جل شانو فرمای چې ان الارض لله ازمک خالص ته د الله جل شرب د الله د بل چانه ده دا بل چانه ای یو روایت کې راځي مخکې دا ویلو انسان چې کله پزمکه ودرېږي برید تا وي د ازمکه زما ده سوي ازمکه زما ده د ازمکه پسې خان دي او دا غستا نیکه او پلارم د برید تا وکړو هغه سی چرته لاړ هغه د پلار او د نیکه تاسو ته کړه ده کنه دا غي وا کړه دا الله ده دا الله د مسلمانانو پزمکه جګړې مکه وي ښا پزمکه باندې جګړې مکه یول خپل ژوندۍ بربادوي زموږ د شیرګړ خلک ډیر زیات کمزوري دي حاصل پس مکه ډیر زیات جګړې په دې کې نختی دی یو بل سره دا چې مکه وي ښا دا خدای الله جل شانو مکه دا خیر دي چا یو ستر سیوا واغسته چا یو کم واغسته چل حدیث شریف او دین ځانو ساتي ګورې چې یو انسان یو ستر مکه دروانه وړي حدیث شریف راځي بخاری شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د چا یو لیز مکه قبضه کړه د دې مکه نواله لاندې اوز مکه څه اوز مکه دا یو مکه چې مونږ زو لاندې زو دي کې څونه خوره ده لاندې ځه دا یو مکه نه ده ګوره یاد ساته دا اوبه چې راښکاره شي که نه دا مکه نه ده نه دا خو د یو ځمکې هیر دی څه شی سرفیس آف دی ارث چې څه ته وایي لاندې د دې نه د اوبو نه لاندې بیا لیتوسفیر دی استینوسفیر دی بیا انر کور دی دا یوه ځمکه بیا د هغه ځای پورې ختم شي ساینس وایي کوم چې د جیولوجي ماهرین دي هغوی وایي چې ځمکه کې مونږ لاندې رسېدلي نه یو په تحقیق چې څونه کړی دی نو د 8000 کیلومیټره پورې مونږ تللی شو څو پورې
دا 8000 کیلومتره پورې دا په یوې ځمکه کې د هغې نه پسه خوا پته نه لګي چې ځمکې دویم سرفس کوم ځای کې شروع کړي د یوې ځمکې دویم سرفس کوم ځای کې شروع کړي نو دې پسې لاندې د دنیا سرفسز دي موږ ساينس کې ویلي دي څونه سرفس دا چې لاندې انر کور ته ورسي هغې ته لا ساينس نه دی رسېدلی لا ساينس ورته نه دی رسېدلی دا یوه ځمکه لا نه ده ختمه شوه اخوا بس نو حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د چا یو لیز ځمکه قبضه کړه الله جل شانو به د اوو ځمکو خاور راوالي د قیامت په ورځ او دله به په غاړه کې واچي چې اوس یې ګرځوه څه به ورته وایي هلته به قیامت کې الله جل شانو د اوو ځمکو دا خاوره به الله جل شانو د غاړې ته واچي ته چوته که نه ستا د قبره پورې چې کومه خاوره ده دا ته چوتولی شي څوک نه شي چوتولی دا هلاکت دی او د بربادي دی د ناکامي ده خوا الله جل شانو فرمایي چې موسی علیه السلام فرمایي ان الارض لله ځمکه د چا ده خالص ته الله جل شانو د یورثها من یشاء من عبادی ځمکه الله جل شانو په میراث کې ورکوي هغه چاته چې کوم بندګان خوښ شي بس باصلاحیت خلک ځمکې هغه صلاحیت پکې چې دی حکمرانی ورته میلاو شي هر چاله نه ورکوي الله جل والعاقبة للمتقین دا اخري خبره ده دوه خبرې دي که نه موسی علیه السلام خپل قوم ته وایي یا د دنیا کامیابي ده یا د آخرت کامیابي ده څو کامیابي دي دنیا کامیابی د آخرت دو کامیابی دي دنیا به ملاویږي خو که ملاو نه شو نو والعاقبة للمتقین مسله به بیا چېرته پاتې آخرت ته به پاتې نو هغه خو اخري انجام دی هغه د چا دی للمتقین والعاقبة اخري انجام د چا دی للمتقین هغه د سمو خلکو دی ښه